السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم سامعینو، تاسو ته پته ده چې بعضې خلک دا خبرې کوي چې علما د غلو سره ولاړ دي. نو محترمو، نن زه تاسو ته ښیم چې دا قسمه خبرې کم خلک کوي. راځئ د هغوی په مشرانو یو نظر واچو. نو تاسو دې ښي طرف ته وګورئ، دا د دوی مشر دی. نو صاحب دا د خانه کعبې امام دی، او ورپسې د دویم طرف ته وګورئ، دا د دوی بل مشر دی، او دا جناب والا دا شیخ الاسلام صاحب دی. ورپسې دا بل مشر یې وګورئ، دا خو هغه مشر دی چې غلا خو ډېر یو معمولي شیز دی، غلا خو ډېر یو معمولي شی دی. دا په هغه کارونو کې ډوب دی چې د سنګسارول پکار دي. دا په هغه کارونو کې ډوب دی. د بل طرف ته دا اوس د دوی بل مشر دی، دا چې کوم دی نو دا زموږ د جماعت امام صاحب دی. د پسې موږ جمع کوو او داسې پسې راځه د دوی دا ټول مشران دغسې دي. نو دا خلک راپاسي او د علماو باره کې دا وایي چې د علما د غلو سره ولاړ دي. نو دا بالکل خلاص دي غریبانان. باقي د اتحاد خبره ده د علماو. نو دا علماو ته حق حاصل دی، په پاکستان کې هرې پارټۍ ته حق حاصل دی چې هغه د چا سره وغواړي اتحاد کولی شي. نو زه دوی ته دا ویل غواړم چې کومه بله پروپیګنډه وګورئ، دا کار نه ورکوي. ځکه چې مسلمانان الحمدلله د علماو سره مینه لري، د اسلام سره مینه لري. هغوی په اسلام هم پوهیږي، هغوی چې کوم دی په هره خبره پوهیږي. نو په دې خبرو باندې تاسو خلک د علماو نه متنفره کولی نه شئ. نو محترمو سامعینو، ویډیو در سره مخکې شیر کړئ که خوښه مو شوه، او پیج هم در سره ضرور لایک کړئ انشاءالله. نو ټولو ملګرو ته مې دا خواست دی چې یو بل مذهبي طبقې ته او د مذهبي چې کوم جماعتونه دي، پارټۍ دي، نو د هغوی کارکنانو ته مې دا خواست دی چې محترمو یو بل سپورټ کوي او ښه کلک د یو بل سره ودرېږئ. ځکه چې دا فتنې را روانې دي او د دې به په کلکه مقابله کوو انشاءالله او انشاءالله تعالی.